ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ورحمتنا وطبيب أمراض قلوبنا وقرة أعيننا ومولانا محمدا سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيه كثيرا من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام أما بعد مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق معالي من أنود به يا أكرم الخلق معالي من أنود به سواك عند حلوم الحادث الغنمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پہ شوق سر ہوگا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه بولے رو دے اچھا ابھی دے ساتھ انتہائی قابل صد احترام محترم حاضرین مجلس او ډیرو درنو خوږو غیرتمند مسلمانانو ورونو الله رب ذوالجلال سره زما د کامل ایمان برخه نصیب کا د قرآن عظیم الشان د یو آیت کریمه تلاوت مې ستاسو وړاندې وکړو دغه آیت کریمه کې زمونږه ستاسو د ژوند هغه یو محور ذکر کیږي چې د انسان په زړه کې د هر ټیم د الله یره موجود دی او د الله یره دا د انسان د پاره د ایمان د کمال نښه ده لکه چې کله د یو انسان په زړه کې د الله یره موجود وي که هغه بادشاه دی د بادشاهۍ په تخت باندې به هغه چرې چا سره زیاتې او ظلم نه کوي
چرې به چې کم نه هغه د هغه حق نه وي که هغه یو ملازم دی هغه به په خپل ملازمت کې چرم چې کم نه هغه کمې نه راولي که هغه د دنیا د زندګۍ د هرې پیشې سره د هغه تعلق دی هغه به خصوصا د دغه کې خپل په هر مد کې به د الله تعالی د یری په بنا باندې هغه به چرې چې کم نه هغه د الله د حکم خلاف نه کوي نو لهذا د الله یره چې کم نه هغه دا یو بنیادی امر دی د هر یو انسان په ژوند کې چې دې د الله نه یریږي او چې کله دا یو انسان د الله نه یریږي کنه نو بس تک انسان بچری د ګناه کار ته نه مخکې کیږي دغه انسان بچری د الله تعالی د نافرمانی کار طرف ته نه مخکې کیږي دغه انسان بچری ناروا کار بده د انسان نه کیږي خو چې د پړړه کې د الله یره ای کنه او کچارتا د الله یره پړړه کې نه دغه انسان په قانون باندې دغه انسان په د دنیا په ادارو باندې دغه انسان په نورو سيزونو باندې نه منع کیږي ځکه چې د پړه کې د الله یره نشته او چې د الله یره پکې رااله دا انسان به خود برابر وي خود به دغه علماء کرام لیکي د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دور خلافت کې چونکه د عمر فاروق رضی الله عنه طریقه بداوه چې د شپې به د مدینه منورې په دې غلو کې د مدینه منورې په دې لارو کوڅو کې به چکر به لګو د خلقو حالات په معلومول او د خلقو حالات چې به معلومول نو د هغه اندازه بداوه چې پشپه کې به لباس په بدل کو او د مدینه منورې په دې کوڅو کې به ګرځیدنو یو ځلې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه هغه په یو غلې باندې تیریږي کار نه کوي امیر المؤمنین په یو غلې باندې تیریږي بس ټیک شو جی نو دغه دوران کې یو دو زنانه چې کمنه هغه لګیا دي په کور کې یو بل سره خبرې اترې کوي یو مور دا او بلې لور ده نو دا مور دی لور ته وای اے بچے په دې پيو کې لغونته کې اوبه واچو کنه په دې پيو کې لغونته کې اوبه واچو ځکه چې اوبه دې پکې واچولې نو قیمت پر اته زیات ملاو شي پیسې به راته ډېرې ملاو شي هغه ورته وای امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب عمر فاروق رضی الله عنه چې کمنه فرمان جاری کړی دی چې تاسو به په پيو کې به ملاوت نه کوي او د اسلام حکم دا دی چې په هیڅ چیز کې ملاوت جایز نه دی ښه د دواړو جهان مبارک سردار ارشاد فرمایي من غش فلیس منا کم یو انسان چې ملاوت وکړه کنه دا سړی زمونږ نه دی د دواړو جهان مبارک سردار ارشاد فرمایي زما امتی نه دی زما د امت سره څه تعلق نشته نو ملاوت دا زمونږ په دې معاشره کې نن یو عام مرض دی هر څوک چې کم نه هغه لګیا دی د ملاوت په دې مرض کې مبتلا دی نو او بیا هغه لګیا دی د هغې دپاره مختلف قسم هیلې او مختلف قسم اسباب مختلف قسم طریقې چې کم نه هغه ولا تلاش کوي نو وروڼو ملاوت په اسلام کې ګوره بالکل جایز نه دی او چې انسان په د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د امتی کېدو نه خارجېږي زمونږ ستاسو نور څه دي دغه یو د مغفرت هغه یو لار ده د مغفرت او د بخښنې دغه چې کوم نه هغه یو ذریعه ده هغه شفاعت د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دی نو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د امتی کېدو نه د پیغمبر علیه السلام د شفاعت نه د پیغمبر علیه السلام د لاس د حوض کوثر د اوبو نه چې پې محرومه کېږو نو په هغه پیسو به څه کوي په هغه مال به څه کوي په هغه دولت به څه کوي نو وروڼو ملاوت چې کوم نه هغه په اسلام کې د دغه کیسې اجازت نشته نن زمونږ په دې معاشره کې هر سړی ملاوت کوي هر څه کې چې کوم نه هغه ملاوت دی هغه د 2 پیسو دپاره د 2 پیسو دپاره د 2 روپو دپاره هغه لګیا دی دوکه ده او ملاوت دی نو دوکه ده او ملاوت دی نو بیا هغه زنانه ورته وای امیر المؤمنین فرمان جاری کړی دی چې ملاوت په هیڅ چیز کې نه کوي او په پيو کې به بالکل نه کوي هغه بوډۍ هغه والده ورته وای امیر المؤمنین خو اوس په دې ټایم کې نشته
امیر المؤمنین ته څه پته لګي؟ امیر المؤمنین خو بچه ته په خپل دربار کې په آرام به آرام کوي وده به یي. هغه لور ورته وایي امیر المؤمنین خو نشته، خو د امیر المؤمنین خدای خو موجود دی که نه؟ د امیر المؤمنین خدای خو موجود دی، هغه خو مې ویني. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه دا تمام خبرې چې کوم دن هغه اوري چې سحر شه که نه، سحر شو نو پیغام یې ورپسې ولېږوې دقه دواړه مور او لور چې کوم دن هغه زما دربار ته حاضرې کوي. دقه دواړه مور او لور زما دربار ته حاضرې کوي. چې حاضرې کړې امیر المؤمنین هغه د دقې دواړو نه تپوس کوي وی ښه هغه بوډۍ نه تپوس کوي تا څه وي چې امیر المؤمنین به په خپل دربار کې آرام کوي؟ امیر المؤمنین په خپل دربار کې آرام نه کوي، امیر المؤمنین سره د خپل رعیت فکر دی. دغې ته یره د الله ویلی شي، دغې ته یره د الله ویلی شي چې دغسې یره د یو انسان په ذهن کې د یو انسان په زړه کې راله چرې به هم چې کوم دی هغه به ملاوټ نه کوي، هغه به دروغ نه وایي، هغه به چغلۍ نه کوي، هغه به قتل نه کوي، هغه به زنا نه کوي، هغه به د دنیا نور جرایم نه کوي، خو چې د الله یره ورسره وي. لکه زمونږ خلق نن چې کوم دی هغه په دنیا کې د خلقو نه خو ځان پټوي، خلق مې ونه ویني. د ګناه یو کار چې کوي نو هغې د خلقو نه ځان پټوي، وایي اسه نه چېرته خلق مې ونه ویني، په خلقو کې به بې عزتي وشي، په خلقو کې به مې بدنامي وشي. خو لیکن دا خبره ورسره ذهن ته نه راځي چې زما الله خو ما په هر کیفیت کې ویني، زما د الله نه خو زه نشم پټېدی. حالانکه د خلقو نه شرم کې د خلقو نه حیا درځي، خو د خالق د کائنات د بادشاهانو بادشاه د هغه نه د حیا نه درځي چې هغه ستا هر کیفیت ویني، ستا هر کیفیت ویني. رونو الله تعالی زمونږ ستاسو د هر حال نه خبردار دی، لہذا چې هر څه کوي که نه نو په ذهن کې دا راولئ چې زما الله ما ویني، زما د الله زما د هر یو کیفیت نه خبردار دی، زما الله زما د زړه د ارادې نه، زما د دماغو د تصور نه، زما د بدن د هر کیفیت نه خبردار دی. لہذا بیا به انسان قدم ډیر په سوچ سمجھ سره اخلي. زمونږ خلق نن چې کوم دی هغه روټین دا دی چې بس تنهایۍ کې شي که نه نو بیا نه د الله یره یو نه بل څه. حالانکه خبره ذهن ته راولئ مسلمان صرف دې ته نشي ویلی چې تا په ژبه کلمه ووي او بس ته مسلمان. اقبال وی زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. چې کله ستا په زړه کې د الله یره نشته یو شپېته پېرې کلمه وایه که نه. عبدالله ابن ابی به پیغمبر علیه صلات وسلام پسې به یې په ړومبي سب کې مونځونه کول، د رسول الله مبارک پخپو کې به یې سر پروت و. هغه عبدالله ابن ابی کلمه به یې وی، زکات به یې ورکو، هر یو کار به یې کو، خو لیکن حقیقت کې د الله یره په زړه کې نه وه، هغه ایمان یې په زړه کې نه. نو مطلب دا چې صرف هغه په کلمه ویلو باندې انسان ګوره کمال ته نه رسي. او شپېته پېرې کلمه ووایه چې کله دې د الله یره په زړه کې ني، دا تصور دې په زړه کې ني چې زما الله ما ویني، دا چې څه کوم د دې نه خبردار دی. چې دغه یقین دې رالی که نه نو بیا ستا دا کلمه تا ته فایده درکوي، دا ستا دا ایمان تا ته فایده درکوي. امیر المؤمنین دغې بوډۍ ته وایي تا څه وي چې امیر المؤمنین به په خپل دربار کې چېرته آرام کوي؟ نه، امیر المؤمنین ستاسو د خدمت دپاره لګیا دی منډې وایي. او هغې زنانو نه تپوس کوي، هغه چې کوم د مور له جواب ورکو وی تا ولې داسې وي؟ هغه زنانه ورته وایي زما په زړه کې د الله یره موجود وه که نه چې اوس خو به په پیو کې به ملاوټ وکړم، دوه درې څلور روپۍ به راته سیوا میلاو شي، خو لیکن سباله چې کله د الله په دربار کې ودرېږم، د الله په عدالت کې ودرېږم، د الله نه به مې څوک خلاصوي. بیا وی ښه ستا په زړه کې د الله دومره یره موجود ده، دومره یره د الله تعالی ستا په زړه کې موجود ده. هغه ورته وایي حضرت بس د الله یره خو د ایمان تقاضا ده. نو امیر المؤمنین فوراً چې کوم دی هغه د دغې جینۍ نکاح یې د خپل زوی سره وکړه، د دغې زنانه نکاح یې د خپل زوی سره وکړه، ځکه څه یو عظیم الشان دولت د الله یره چې کوم دی په هغې کې موجوده وه. نو وروڼو مونږ تاسو له هم پکار دي چې په دې خپل زړه کې د الله یره ساتو،
دا الله یره ساتو د الله یره دې ته نشي ویلی چې ته چې کوم نه هغه څه وکړه بس صرف هغه عبادت کوه ذکر اذکار کوه د الله یره دې ته ویلی شي چې ستا د ژوند هره لحظه دا د الله تعالی د قوانینو مطابق وي د ژوند هر پهلو که هغه ورځ ده که شپه ده که هغه تنهایی ده او که هغه مجلس دی هغه تمام کیفیاتو کې ستا په زړه کې دا کیفیت موجود دی چې هېڅوک نشته زما الله خو شته که نه زما الله شته نو دغه ایمان دی دغه د کمال خبره ده دغه د کامیابۍ او محور دی خو په شرط دی چې د چا په زړه کې دا رالل که نه زمونږ ستاسو نن خو څه دی هر یو انسان بس د 2-3 روپو لالچ په مخ اغستی دی 3 روپو لالچ په مخ اغستی دی نه د الله یره مني نه بل څه مني بس صرف چې کوم نه هغه دنیا په مخه کړي یو نو وروڼو د الله یره چې کوم نه هغه په خپل زړه کې راوستل دا زمونږ ستاسو دپاره یو عظیم الشان دولت دی خو چې د چا په زړه کې دا راله نو علما کرام لیکي صحیح بخاری کی یو حدیث ته په صفحه نمبر 888 کې جلد نمبر 2 هغه د بنی اسرائیلو د 3 کسانو واقعه ذکر کیږي چې سره هغه په غر کې یو غار کې رابند شو نو هر یو لګیا د خپل عمل الله ته پیش کوي الله دا مې ستا دپاره کړي دي یو ورته عمل پیش کو هغه د ګټ د دې غار د خولې نه لږ ونته کې سایډ ته شو هغه بل ورته خپل عمل پیش کوي الله ما داسې وکړل هغه دا ګټ د غار د خولې نه لږ نور سایډ ته شو خو دی راوتی نه شو نو هغه دریم هغه خپل عمل الله ته پیش کوي وی الله وی زما یو د تر لور وه وی ډېره حسینه او جمیله وه وی زما ورسره په زړه کې ډېر د کمال محبت و ډېر زیات محبت مې ورسره او ډېر ځله مې د نکاح پیغام لیږلی خو نکاح مې ورسره نه و شوی وی ما تصور دا و چې دقه زنانه سره به زما نکاح څنګه کېږي وی یو ځلې دقه زنانه چې کوم نه هغه زما کور ته راله وی راته وی چې بچي مې نهر دي او د خوراک او د سکاک ورته دپاره څه نشته د الله دپاره ما سره څه امداد وکړه څه راکړه ما ورته وی چې هر څه به درله وکړم خو زما یو شرط دی هغه زنانه راته وی چې څه شرط دی وی ما ورته وی چې شرط دا دی چې زما به څه کې زما خواهش په پوره کې وی اخکه زنانه په ژړا شوه چې دا کار نشم کولی د الله نه یریږم دا کار نشم کولی د الله نه یریږم وی لړه واپس وی لږ ساعت بعد بیا راله وی څه کوي وی د سترګو نه اوښکې بهیږي او جاړي وی ما ته پته ده چې دا تا کومه مطالبه کړې ده دا خو جایز نه ده مناسب نه ده الله پې خفه کېږي خو وی د خپلو وړو بچو د سترګو نه هغه چې کومې اوښکې بهیږي وی هغه نشم برداشت کولی وی هغه بچي چې مخې ته راته کوم فریاد کوي هغه نشم برداشت کولی خیر دی د الله دپاره ما سره څه امداد وکړه وی ما ورته وی چې شرط مې دقه دی بس خواهش په پوره کې نو وی هغه جاړي په ژړا کې راته وایي چې د الله دپاره خیر دی مجبوره کوم یې ما په دغه کار باندې ځکه زه د الله نه ډېره یریږم الله تعالی مې چېرته راونه نیسي ما ورته وی چې بس دغه امداد پیسې در کوم خو په دې وجه باندې په دې شرط باندې در کوم وی هغه زنانه مجبوراً چې کوم نه هغه زما د دغې مطالبې ته چې کوم نه هغه تیاره شوه وی ما چې کله وله پیسې لاس کې کېښودې او وی په دغه کې اراده ورنږدې کېدم وی دا زنانه داسې رېږدي داسې رېږدندی پرې ولګېد او جاړي وی ما ورته وی چې په تا څه چلو شو ولې وی راته وی چې د الله نه ډېره یریږم د قیامت په ورځ به الله ته څنګه مخامخ کېږم الله ته به څنګه مخامخ کېږم وی دا خبره چې مې واورېده وی الله وی زم چې کوم نن هغه په دې زړه کې مې رالل چې ښه دا یو زنانه ده او د الله نه دومره یریږي چې ته د الله نه دومره یریږي نو ما له خو ډېره یره پکار ده الله بس ستا د یرې د وجې نه اخکه کار مې پرېښودی دی هغه پیسې مې هغې زنانه ته ورکړي دي الله که دا عمل مې ستا دپاره کړی که نه نو دا ګټ د دې غار د دې خولې نه لرې که کتابونه لیکي روایت کې راځي وایي دغه ګټ د دې غار د خولې نه لرې شو
دی دا ګټ د غار د خولې نه داسې لرې شو چې بس دی رادات شو د دې غار نه بهر راووتل. نو وروڼو د الله یره چې د کم انسان په زړه کې هغه الله په دنیا کې نسپوري او په آخرت کې خو د هغه ته چې کم مقام الله ورکوي مونږه تاسو د هغې تصور نشو کولی. نو وروڼو یو د الله یره په دې خپل زړه کې راولئ د دنیا ټول حالات په مو برابر شي. یو د الله یره پړه کې راولئ هر څه به برابر شي. دا نن چې څومره حالات مونږه تاسو وینو اکثر مونږه تاسو ټول چې کم نن هغه و مهنګایي ده. یو بادشاه داسې وکړل بل داسې وکړل هر څوک چې کم نن هغه لګیا دي څوک چا پسې کنځل کوي څوک چا پسې کنځل کوي. لهذا زه وایم د ټولو نه لوی کردار په دې کې زمونږ ستاسو دی. روایتو کې راځي پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمایي وایي ستاسو د طرف نه چې الله ته کوم قسم اعمال پیش کیږي که نه د الله فیصلې به هغسې په تاسو باندې راځي. دې کې د حکمرانانو ته هېڅ قسم چې کوم نه هغه زور نه مو ورکوئ او بدې ردې ورپسې مه وایئ. د خپل ځان اصلاح وکئ هر څه به برابر شي. چې زمونږ ستاسو اعمال الله تعالی ته ټیک پیش کیږي که نه نو بس فیصلې به هم د الله له طرف نه ښې راځي او صحیح به راځي. نو لہذا لومبے اصلاح زمونږ ستاسو اوس دا به کېږي د الله په یاره دا به کېږي د الله په یاره. او چې تر کومې پورې د الله یاره په یو انسان کینی نو ګورې سره هغه نه په عدالت باندې رستو کېږي نه په پولیس باندې رستو کېږي نه د ملک په بله اداره باندې رستو کېږي. خو چې تر کومې د الله یره په زړه کینی او چې د الله یره راله که نه د الله یره راله یو شی به مخامخ پروتي یو انسان به هغې ته لاس نه لګوي. بیا پوهېږئ الله تعالی دې موږ ته په دې لږو خبرو د نیک عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا وکئ مولای کریم دا کومې صحیح خبرې چې ما وکړې اول پې ما تا بیا ټولو مسلمانانو ته د عمل کولو توفیق نصیب کا. الله زمونږ د ټولو ګناهونه چې مونږ کم کړي دي الله مونږ ته معاف کا. زمونږ په تمامو خطاګانو د عفو قلم راخ کا. الہ العالمین زمونږ پړونو کې خپله یره پیدا کا. الہ العالمین مونږ ټولو سره خپل امداد او خپل نصرت شامل حال کا. الله زمونږ د ټولو جولۍ د خیر نه ډکې کا. الله څومره بیماران دي تمامو ته صحت ورکا. بې اولادو ته اولاد ورکا. د قرضدارو قرضې د غیبو نه ادا کا. د ضرورتمندو ضرورتونه د غیبو نه برابر کا. دا څومره حضرات چې د مجلس ته راغلي دي الله د دې تمامو د حاضري الہ العالمین زمونږ د ټولو د مغفرت او د بخښنې یو بانه وګرځو. الہ العالمین دا هر یو قدم ول د نیکو په تله کې وتللی کا. الله زمونږ د ټولو دا دعاګانې قبولې کا. د منفعتي والدې ته دعا وکړئ چې الله تعالی ورته مغفرت نصیب کړي. الہ العالمین زمونږ د ټولو اخره خاتمه په ایمان کا. الله مونږ ټول د ایمان د زوال نه بچو ساته. وصلی الله تعالی علی النبی الکریم وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. چې چا سنت دی کړو